علماء دیوبند کې ډیر ښه خلک تیر دي، نو ټول علماء دیوبند مخالفت به چرم نه کوي. کدی بل طرف تو کتې شي نو علماء د بریل دي، هغه کوم ټول بد نه دي، ډیر ښه اکابر پکې تیر دي، ډیر نیکانو د خدای دوستان پکې تیر شوي دي، اولیاء پکې تیر دي. نو هغه پسې هم ټول پټوله بچا پسې بد نه وای، دواړه طرف ته خلک شته. خدا میلاد دا نه د دیوبندی کار دی او نه د بریلوي کار دی. کومو تاسو اسلام سټډي کو مطالعه کو نو د نن 1500 کال وړاندې هم د میلادونه منو شوي دي او په میلاد باندې کتابونه لیکل شوي دي. یاد ساته هغه وخت چې هغه وخت د دیوبند نوم هم نو تصور هم چانه نه کړي. د نن 800 کال وړاندې په میلاد باندې کتابونه لیکل شوي دي، میلادونه منو شوي دي. هغه وخت چې هغه وخت د بریل او د دیوبند تصور هم چانه نه کړي. نو دا نه د دیوبندیانو کار دی او نه د بریلیانو کار دی. یو بل پورې مت تړئ. دا په دین د اسلام کې کسړې سټډي وکړي د انصاف نظر وکړي. دا دی وخت چې کم څوک ځان ته دیوبندي وي او په میلاد رد کوي نو داسې بد کوي، دا لږ نه ډیر بد کوي. ځکه که موږ د علماء دیوبند کتابونه مطالعه کو کنه، په دې کې یو کتاب دی المهند علی المفند، یعنی عقاید علماء دیوبند. د علماء دیوبند بشمار علماء هغه دسخطونه په دې باندې او تایید په دې باندې موجود دي او تر اوسه پورې د علماء دیوبند د خوانه چاپ کیږي او نشر کیږي. په دغه کتاب کې چې په زرګونه علماء کرام د هغې تایید باندې دي د علماء دیوبند، هغې نه تپوس شوی دی چې آیا د نبي علیه السلام میلاد مناول څنګه دي؟ نو هغه ولا جواب په دې الفاظو باندې ورکوي، وایي د نبي علیه السلام په یو محفل کې د هغې د ولادت خبرې یا د هغې مبارک معجزات او کمالات، دا خو ډېره لویه خبره ده. وایي زمونږ خپله دا عقیده ده، هغه علماء دیوبند چې کوم مشایخ دي وایي زمونږ دا نظر او دا عقیده ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په میلاد کې په منبر باندې چې یو سړی د هغې د اوښې مبارکې د هغه بولو ذکر کوي چې د نبی علیه السلام مبارک اوښې مبارکې بول کړي وو، متیازې کړي وي، وایي د هغه متیازو ذکر چې په منبر باندې کوي، وایي دا زمونږ په نسب باندې په تمامو مستحباتو کې د ټولو نه غوره او بهتر مستحب عمل دی. یاد ساته. په مینه جواب را نه وی که نه؟ د علماء دیوبند مشران دا خبرې کوي او دا نن چې د پنجپیرې د دیوبند په صدر کې راپټ شو راغی دلته، نو هغه مونږ ته څه وایي میلاد بدعت دی، دا کم صحابي کړی دی؟ زما عوامو ته وایي تاسو دا قرآن شریف ورته راوالی وي په دې 13 سپارې قرآن کې ماته میلاد وښایه. کله ورته بخاري ورکې لاس کې د عوامو ته وایي چې څوک میلاد مناوي، وي دا بخاري ولې یو څه ورته وایي چې په دې کې ماته میلاد شریف وښایه. په دې 23 کاله دور د نبي علیه السلام د نبوت کې میلاد نه دی منو شوی، د صحابه کرامو په دور کې چرته میلاد نه دی منو شوی، د امامانو په دور کې په خیر القرون کې میلاد نه دی منو شوی، د محدثینو په دور کې میلاد نه دی منو شوی. وي تی ماته وښایه که منو شوی وي. نو عوامو ته وایي چې څوک میلاد مناوي، تاسو قرآن راوالی وي هغه ته وایي چې په دې قرآن کې راته وښایه، تاسو بخاري راوالی وي هغه ته وایي چې په دې بخاري کې راته وښایه. نو ای زما عوامو تاسو ته م ویمه او چې کوم خلک د هغې بیانات اوري او د هغې عوام دي هغې ته م ویمه چې کله دغه مولا دی چې کله د علماء دیوبند کانفرنس مناوي نو ته وله قرآن راوالی وی په دې قرآن کې ما ته اوس دا کانفرنس وښایه. ته چې کله وی دا کانفرنس د دیوبند مناوي نو ته وله بخاري راوالی وی نرشه ما ته په دې بخاري کې اوس دا کانفرنس وښایه. ته چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کانفرنس مناوي وی ما ته په دې کې ما ته دا کانفرنس وښایه. ته چې کله ختم نبوت کانفرنس مناوي وی دا ما ته په دې قرآن کې اوس وښایه نرشه، دا ما ته په دې حدیثو کې اوس وښایه نرشه. وی 1 لک روپۍ انعام باچا صاحب اعلان کړی دی چې علل اعلان درته ټولو ته وایم چې 1 لک روپۍ به زه وله ورکم که چا ما ته د دې د دیوبند کانفرنس وښیلو یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کانفرنس راته وښیلو یا د ختم نبوت کانفرنس راته وښیلو یا د پنجپیر اجتماعي راته وښیله یا د ریوند اجتماعي راته وښیله یا د دین علاوه سیروزې راته وښیله، شب جمعې راته وښیله، شب اتوار راته وښیلو. په دې هیئت قضایي چې دی یې مناوئ دا 4 میاشتې راته وښیلې، په دې هیئت قضایي چې دی یا 4 ورځې لګئ دی راته وښیله. په رب کعبه قسم 1 لک نقد روپۍ انعام وله ورکوم په دې ځي باندې که چا راته په قرآن او په حدیث کې دا ثابت وګرځول. یاد ساته. عجیبه خبره دا ده چې زه صرف د نبی علیه السلام د محبت خبرې شروع کوم نو په تا خاره خو لګي
او د فیسبوک مفتی ځان نه جوړ کې فیسبوک ته بکینی چې میلاد چا کړی دی کزه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نورانیت خبره کوم چې داغه مبارک و دوحا رخصار او شغلې به کولی پتا باندې بد لګي بیا خلکو ته وایي چې نه نور نه دی او بشر دی کزه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخه د دنیا د پیدا کېدو خبرې کوم وای نه دا خو موضوعي روایت دي دا چا ویلي دي کزه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د شفاعت خبرې کوم نو دا بعضې بېدینه وایي هغه خپله لور نشي خلاصولی کزه د نبی علیه السلام د وسیلې خبرې کوم په دې بعضې بېدینو باندې لګي وي نه وسیله پکې چا راوستې ده که زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د علم خبرې کوم نو دا بعضې بېدینه بیا پیته راوالي وي دومره ورته شته او دومره ورته نشته دی بیا د نبي علیه السلام په علم اعتراض کوي که زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د زیارت خبرې کوم په دې بېدینه باندې اور بل شي وي چې مدینې منورې ته ځي نو د زیارت په نیت باندې به نه ځي حالانکې زما محبوب مبارک فرمایي چې کوم انسان مدینې منورې ته زما د زیارت دپاره راغی او د مبارک فرمایي زما د زیارت چا وکړو په خپل ژوند کې نبی علیه السلام فرمایي د دغه انسان شفاعت په قیامت کې به ما لازم وګرځېدلو یاد ساته د الله محبوب په خپل زیارت دومره خوشحالېږي چې مبارک فرمایي چا چې زما زیارت وکړو د دغه انسان شفاعت په ما لازم ګرځېږي دا بېدینه که زه د نبي علیه الصلاۃ والسلام د جشن ولادت خبرې کومه په ده باندې بیا اور بل شي په کور کې د 100 قسمه خوشحالۍ مناویږي هغې دپاره چا دلیل ونه غوښتو خلک سیروزې لګوي په قرآن حدیث کې دا نشته هغې دپاره چا دلیل ونه غوښتو شب جمعه شب اتوار خلک لګوي هغه چا دلیل ونه غوښتو خلک 40 ورځو له او 4 میاشتو له روان دي په قرآن حدیث کې دې دپاره چا دلیل ونه غوښتو خلک لګیا دي کانفرنس مناوي کانفرنس دا د انګلیش لینګویج دی دا د انګلیش ټکی دی دا د اردو یا د عربي ټکی نه دی خلک د انګلیش ټکی لګیا دي او د انګلیش محافل خپل مناوي جوړوي هغه جایز دی هغه روا دي که زه یو نوم چې د میلاد شریف نوم دا په خپل محفل باندې اقدم چې دا نوم هم په سایسیتاو کې راغلی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د میلاد دا ټکی دا چې موږ په خپل محفل باندې اقدو د ترمذي شریف په روایت کې راغلی دی امام ترمذي باب لګی باب په بیان د میلاد د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کې نو زما غ میلاد بیا ناروا دی زه دا وایم چې د دې ملا صاحب زما سره ورانه نه ده که تاسو زما دې خبرو ته سوچ وکئ په خدای قسم د ده چې ورانه ده په دې زړه کې زما د محبوب سره ورانه ده ولې که ما د علم غیب خبرې پرېښودې نو بیا زه ښه سړی یم که ما د میلاد خبرې پرېښودې بیا زه ښه سړی یم که ما د نورانیت د نبي علیه السلام خبرې پرېښودې بیا خو زه ښه سړی یم که ما د نبي علیه السلام د مخه د دنیا د پیدا کېدو خبرې پرېښودې بیا خو زه ښه سړی یم که ما د شفاعت خبرې پرېښودې بیا خو زه ښه سړی یم که ما د وسیلې خبرې پرېښودې بیا خو زه ښه سړی یم که ما د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره د مینې اظهار هغه خبرې پرېښودې بیا خو زه ښه سړی یم که ما یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله الفاظ پرېښودل بیا خو زه